کار چې سړی وکړي دا وجد فتلاشا هغه ختم شي دا به څنګه حساب را سره الله جل جلاله کوي دا خدا اعمال دا ټول ختم شو اوس هغه ثابت ادا کا چې د آدم علیه السلام نواله تر قیامت پورې چې کوم بني آدم په دې دنیا کې څه خبره وکړي هغه عالم کې ګردي لګیا ده د آدم علیه السلام خبرې ګرځي خو ساینسدانان لا دې ته نه رسي چې هغې کې امتیاز راولي جدا جدا کړي د هر څه دې ابتدا کې موجود دي ساینسدانانو درته آلات طول موټر کې هوا اچي دا هوا خو موږ ته بچو ونه ښکاري هلکه واچو 100 پونډه هلکه ستا تبه دومره ترمامیټر کې ده تبه خو ما باندې ده هغه خو عارض قایم بالغیر دی د هغې هر څه ټول کېږي د هواګانو ټول کېږي بجلۍ لنډې کوتل نه هلته بټن دوا وکړي هغه یو سپیډ سره ځي کراچۍ ته مو راځي هغه بجلۍ ثبوت ښکاري نه په شکل چې دا څه شی دی نو ګوره دا د الله جل جلاله کارنامې دي چې څنګه خوښ یا به وکړي کوم ذات چې اجسام وزن کولی شي هغه د اعراض هم کولی شي مونږ به وي چې دا به مړه څنګه کېږي به وجدو ما عملو حاضره اوس تاسو مونږ مشران 10 کاله 100 کاله مخکې مړي او دا څه دا ټیپونه دا ویډیو او هغه ټول پکې ښکاري مړي او هغه لاس خوځوي او خبرې کوي د هغه حرکات د هغه خبرې ټولې موجود دي نو دا ټول چیزونه د کېدو دي تا ته دا ښایي دا حدیث آخر نه حدیث چې مسلمانانو تاسو غافله کېږئ مه هر عمل نیت خالص ساته او هغه عمل کوه چې هغه په وحي سره ثابت دي هغه وحي نه چې کوم ستا عقل نه هغه ثابته شوي د انسان به څه عقل وي هغه اوسه پورې په دې قایم نه دی په یو فیصله چې الله حادث دی او قدیم دی د انسان هغه عقل خو دومره دی نو چې هغه اعمال وکړي نو بیا به د قیامت په ورځ به د اعمال تللی شي هغه اعمالو باندې به ترتب د ثوابونو بیا کېږي ثواب به پرې مرتب کېږي خاجي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة امام بخاری دا طریقه دا چې هغه حدیث اوی آیات عنوان کیږي دا داغی چې کوم د مترادفات ذکر کوي وان اعمال بني آدم وقولهم قول باندې په احتیاط کوي بعضې وخت یو سړی حدیثو کې راځي چې یو کلمه به ووایي او کلمه به ډېرو ماباله د ده به پروا نه وي چې ما څه ووایي او هغه د خولې یو بول نه مراده خبرې هغه به جهنم ته ورسوي کله کله به یو سړی داسې یو خبره وکړي چې د ده به خیال وي چې دا نیکي ده هغه به جنت ته ورسوي نو دا ژبې مونږ ډېر په احتیاط باندې دا به استعمالوئ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیه ډېر د عربۍ کې د رومي لغتونه هغه شامل شوي دي او مشهور دي رومي کې د عربۍ ډېر الفاظ شامل دي او هغه دنیا کې متداول رایج دي ويقال القسط مصدر المقسط قسط چې کوم دی دا مصدر د مقسط دی مقسط مزید دی د اقساط نه او قسط دا چې کوم دی نو مجرد دی وهو العادل که بدی باندې اشکال رالو چې دا ثلاثي مجرد دی دا څنګه مصدر جوړې دی چې د مقصد دپاره چې هغه مزید دی ورته وایي دا د ازدادو نه دی د دې معنی چې کوم دی هغه عالم هم دی د دې معنی مشرک هم دی د دې معنی انصاف کوونکی هم دی د دې معنی
ظلم قبول کې هم دی دا دوه معنی راځي لکه د تخیم القاسط فهو الجائر دا چې مجردی بیا معنی د ظالم او چې دا مزیدی دا غي معنی د عادل هغه دا مشهور واقعا ولیدل تابعین سعید بن جبیر دا واقعا او دا غي د معنی ظالمان بادشاہان مالمان حجاج ابن یوسف ورتوي کیف انا حجاج ابن یوسف هغه بادشاہ چې یو لک صدقاته صحابه تابعین هغه شهیدان کړی دي خو یو طرف ته باقاعده به امامت کول خطبه هم د جمعې خپله وي او په دې پوهېدو چې د دې معنی د قاصد څه ده چې مجرد یې څه ده او مزید څه ده هلته ډېرو علمان په مجلس کې ناست وو تپوس یې ترېنه وکړو چې کیف انا هغه ورته وویل سعید بن جبیر چې انت عادل قاسط هغه مولایانو ته دا پته نه وه چې د دې دا دواړه معنی دي نو هغوی ډېر غوسه شو چې وګوره د حجاج بن یوسف د یو فاجر او د فاسق تعریف وکړو هغه عالم و که نه هر څه چې ظالم و د قرآن باندې ټول اعراب هغه لګولی دي که هغه نه وی لګولی به موږ د دې تلفظ هم صحیح نه شو ویلی ورته وی ته خو ما ته بدې ووایې تا ته وایې چې ما ته ښه ووایې ما ته ووایې چې عادل واما الذين كفروا هم بربهم يعدلون دا خو ما ته مشرک ووایې کوم خلک چې کافران دي الله سره شریک ګرځوي او دا بل چې راته ووایي نو دا خو واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا دا خو د کوم دی نو هغه مجرد صیغه راوړه او ما ته خو جهنمي راته ووایي نو دا د ازدادونه دی دا دواړو کې استعمالیږي وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد اشكاب منصرف راضي غير منصرف راضي دوار راضي دا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قعقاع عن ابي زرعه كما لكنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول حدیث ہم چراوڑے دے دا حمیدین دے حمد تعریف او دائم چراوڑے ولنے راضی احمد دام حمد دے گویا ابتدائم پا حمد دا انتہائم پا حمد دا انا بی درعا انا بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گولا صحابی چراوڑے اول راو حضرت عمر بے راو حضرت ابی حریرہ حضرت عمر د ټولو مضبوط په دین او په احادیث باندې عمل کوونکي هغه حضرت عمر ډېر محکم او د حدیث باندې او دلته ابو هريره راوي چې د احفظ الحديث په ورته وي هغه عظمت الحديث دا چې کوم دینو احفظ ټول هغه حدیث واقعه مو ویلي ده چې ودو علیه السلام ته څادر واچولو مینان ته سیلې سره راغونډ کړه دا ته هېڅ نه هېرېدل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان دو جملې دي چې الله ته ډېرې محبوبې دي الله ته محبوبې دي هغه خوښې دي د الله او الى الرحمن الګا الرحمن راو د الله ډېر صفاتونه دي اسماء قدسیه دي یو خدای عادل غي چې د ټولو صفاتو او د موږ انعاماتو اعزازات چې څومره راکړي دي د دې مرکزي نقطه هغه رحمانیت ده هغه راو خفيفتان على اللسان
عجب باندې ډېر ثقيل نه دي مشدد نه دي د مخلم بخون د قبیلې نه دي اتانی دي حروف خفیفه دا قرات کې مویل جمال القرآن کې فی المیزان او الله رجسټرو وطن کولې شي ولی واورېدل مونږ دی یو حدیث چې 99 حدیث دی او کس هغه ګناهونه چې وی تلل وی الله او مت کېږي ته وار شو په صبر وکا سم تر یو شی بلندې چې تا کلمه ویلې و هغه کلمه په پرده چې ولې تل شو ولته کې خو هغه کلمه په ټولو باندې درنه شو د ټولو نه ثابت راکنه د دې وزن کېدل خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دیکھیں مردیر خبر بھی انشاءاللہ دا وقت زمین اثر کے دا دستاروندائی بانے دنگا وقت لگی کنا کہ منن فیصلہ کری کہ مازیگر مستبعی رسو نور تاز ہوتا شیر صاحب ہم کڑے دے مام درتا کڑے ہو سبحان والے راو دا غیتمانا دا او رحیم والے راو رحمان والے راو دا دوارا میں درتا خبری کری بھی سبحان اللہ طولو آئی سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سند من تاسو سبق ویلو وبه قال حدثني والدي واستاذي وسندي شيخ الشيوخ عبد الحق نور الله مرقده قال حدثنا شيخ العرب والعجم سيدنا وشيخنا سيد حسين احمد مدني رحمة الله عليه قال حدثنا شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمة الله عليه قال حدثنا الشيخ الامام مولانا محمد قاسم نانوتوي بانی دارالعلوم دیوبند دا دو کسانو دا دو استادان دی والشیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ قال حدثنا الشيخ الشاه عبد الغني المجددي مهاجري مدني قال حدثنا الامام الشاه محمد اسحاق دهلوي قال حدثنا الشيخ الاجل الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا الامام الشيخ الشاه ولي الله دهلوي رحمة الله عليه مدینہ مخکې بیا زموږ او د اکثرو استادان چې حدیث پراوی د هغوی سند یو تقریبا زما محترمو طلباء کرام تاسو ته ډېر نصیحتونه وشو خو دومره درته وایم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن څنګه واورېدل تاسو فارغ نه وئ اوسه پورې فارغ وئ ښه تاسو میدان اوس ته به وځئ تاسو به داسې میدان ته وځئ چې هغې کې قدم قدم کې بزغي وي اوسه پورې خو تاسو بېغمه وئ مور پلار به ورته پیسې رالېږلې تاسو به چا به سبق ویو چا به هسې به ګرځېدل اوس چې اوړه پې کور ده که نه نو درته به یې راوړو غوړي راړه تیل راړه قسم قسم څیزونه راړه دا خو وقتي څیزونه دي قدم قدم کې به قسمه قسم مسائل وینې بدعات به وینې خرافات به وینې حکومتونه د عالم او د مولا مخالف دي اوس په نیشنل ایکشن پلان چې دا د خالص د دهشګرد دوباره کې دی هغې کې مدارس اچولي دي نکټه دا خالص د دهشګردو دپاره دي په هغې کې اول سر کې مدارس اچولي دي په ملک کې لوی شیوخ دي لکه سموده اوسه پورې اوس خو پوه نه یم دا پیر عزیز الرحمان صاحب چې دی دا هم په شیډول فورت کې و
داسې نور هم د پنجاب ډېر او دلته هم وایي هغې ته اوس نظر ثاني پې کوي زموږ صوبه کې گویا هغوی د امریکې دا چې دی ته دا ګرې دغه ورکړی دی دا رنګ یې ورکړی دی اوس خطره دا ده هغوی په پریشر اچوي چې دا مدرسې سټریم ته راولئ کوڅو ته څنګه چې دا نور خلک به ګرځي دا ته شامل کوي پکې او هغه دا ته شاملوي چې وایي نصاب ورته جوړ کوي رجسټریشن یې هله وکوي چې د دوی د پیسو میتو حساب وشي د دوی د مدرسو کنټرول به موږ وایو سنبالو موږ د حکومت نه دا قرارداد پیش کوو د عظیمه جمع دا ټول شیوخ اکابر دوی ورته حکومت نه دا احتجاج کوي چې دا د علم او د دین مراکز دي څو سوه کاله راسې قایم دي تاسو دا په دایزګر ځای کې شمار کړي دي د دې نه وباسئ د هغوی پروګرام دا دی چې دا مدارس د ملک نه حاشا وکالله نشي ختمې دی چا چې د دې د ختمولو کوشش کړی دی الله هغه د دنیا نه میټاو کړي دي هغه میټاویږي تاسو ته به ډېر لاره کې مشکلات راځي زموږ مولانا صاحب به وي چې کلو ته به ځئ هلته به امامان درته مخې ته راځي زموږ مولانا صاحب چې اکوډي ته رالو دلته به قضا عمري یو قسم لمونځ و موږ به ته نه دی کتلی خو چې دیوبند نه رالو خپل جومات کې نه کوله چاته یې ویلي نو څنګه به کوئ خپله خلکو کې مشهوره شوه چې دومره تعلیم یې کړی دی په دیوبند کې راغلی د هندوستان نه راغلی هغه یې نه کوي نو موږ ولې کوو نورې ډېرې مسلې وي چې کېدی به هغه ټولې مسلې الحمدلله نو تاسو هم ادفع بالتي هي احسن په ښه طریقې سره به د هغې مقابله کوئ او تاسو د روحاني عالمان او طلبا یې دارالعلوم حقانیې چې د دې نه علاوه دې تر به دا مو پاور هاوس دی کنیکشن به نه کټ کوئ که کټ مو کړو نو بیا به مو دا هر څه بس دي تاسو به دې سره رشته ساتئ د خپل شیوخو سره د خپل اساتذو سره د خپل مادي علمي سره به کنیکشن او دا سلسله به باقي ساتئ الله جل جلاله دا اجتماع آخره پورې کامیابه کړي او د زموږ سماعت ګډوي الله دې په دې باندې تاسو موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب وګرځي انشاءالله شروع کو جعفر شاه درخواست وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي دستا پوینو باندې سرا پګړی تړلای نشم بل چلا سنا پخپل سر باندې زغملای نشم دستا پوینو باندې سرا پګړی تړلای نشم بل چلا سنا پخپل سر باندې زغملای نشم دغه مظلوم او زخمی پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي وایا استاد روحانی پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي د خو شهید شوی بخاری پګړی بسوک را تړي زما شهید گریوان خدا قتلو ندا داسی می
پریک دا ویزړه حال می دا ویلو ندا زما شهید شهید گریوان خدا قتلو ندا داسی می پریک دا ویزړه حال می دا ویلو ندا دستا دلاسو تبری کی پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری پگڑی بسوک را تڑی وایا استاد روحانی پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری پگڑی بسوک را تڑی ظالم کانای لاری زڑا چی پا خنجر دیوالو دا پاک نبی وارث و سنگا پا زڑ سر دیوالو ظالم کانای لاری زڑا چی پا خنجر دیوالو دا پاک نبی وارث و سنگا پا زڑ سر دیوالو زخو یتیم شوم تاسلی پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری پگڑی بسوک را تڑی تخو شہید شوی بخاری الحق سرا اور قائد جمعیت مولانا حمید الحق سرا انشاءاللہ وفا کہوں میں اور
मेहमान और मलगरी के लिए मिसाल मोहतरम हाल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद हम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लामुतनाही अनगिनत एहसानात का समीम क़ल्ब से शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें अरबों बंदों में कुरान पाक और हदीस नबवी के इरशाद व तरवीज के लिए मुंतखब फरमाया। पाकिस्तान की मायनात इस्लामी यूनिवर्सिटी दारुल हक्कानिया जो इस्लामी उलूम बहाल का अजीम खिला है बतौर सिरात मुस्तकीम हमारे लिए मुतय्यन फरमाया। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरत शेख ने दरखास्त करूँ कि आप पर खबरों पूरा की और क्या बदवा की। तामीर मुतालिब पर शिकल दा जुमात पर शिकल की जामे मस्जिद मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह पर शिकल के दी तब दफा दफा बादे रनवे खर्चे की और ये तामीर दफारा नमो उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस शहीद नामूस रिसालत रहमतुल्लाह अलैह जिल्ला बजिल्ला कर दे दे उड़ी रडे रखवारी करे हुआ दादा हुई और अमान पड़वा दे पाते दे दादी सुमरा वे इज्तिमाला दाबदा अनीसर दफल अकीदत और अमा अब्दुल हक से रहमतुल्लाह अलैह से दफल अकीदत इजहार के मौलाना राशिद अल हक से दादी फरजत अर्जुमन दे अकीदत तामीर बात पकड़ों के लटों पानी इस्तेमाल के बड़े का अंदाज से शुरू कर दे नदाज उन्हें बने बातें इश्तिहारात के अकाउंट नंबर लिखे हुए दी मुख्तल तासुब के साथ हज़रत मोहतमिम से दामत बरकातुहू के मदरसे सरा और दफ्तर तालीमात दफ्तर निज़ामत सरा दफ्तर इमाम सरा पर ताल्लुक हर कायम है कि कम मरकरी आहद के मासरा जिधर बदती ताउन दाती ताउन दी जुमात करवाना दा मदरसे सरा अमली दौर ताउन अला सिलसिला जारी सातन वाला और दास पर तामीर पर शिकल के मौलाना साहब से और मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह अलैह और वाला तक मसल जल गई तक सुना तो इधर से वरदा सुना ताबी और अहद मा सरो कर बुखारी महके तासो बाजरी और अहद पे टोल मार करो ठीक है भाई साहब है इंशाअल्लाह तेरा जमात अल्लाह पर खैर तक दौर से जज़ाकुमुल्लाह शहीद नामूस के रिसालत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना समीउल हक साहब दारुल हक्कानिया के कुम फारिग तलबाउ लगातार उसके कुम मौजूद है दस्तारबंदी हुई नो टोल बता आज खबर चखपन नूम सरमा हक्कानी दी के इंशाअल्लाह वादा करना जज़ाकल्लाह। ختم نرداد سور السوا طالب علمان دا بخاری دا ترمذی دا صحاح ختمون دی دا پشعون ختمون جوڑے گی دا دا طلباء دا اتو کارو دا خوارق ختمون دی اور باید پکار دا ہوتا زمینگا حضرت سے دامت برکاتهم حضرت شیخ الحدیث استاد المحدثین عقید واقع لے آئیب انتمان مارے اجازت نہ کئی نبدے وجہ دنا چیز دی په خواهش باندې دعا بخیر زمانہ خپلی وی امین بده وی ان شاء الله امین بستاسو وی د طلباء وی او د مسافر وی د حضرت سے پیدا کړو کې دی دعا کوي درس شریف وای الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء
الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب الإيمان لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب كتابك وحب طاعتك وحب من يحبك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله هو احتمالا الله دي عظيم داري دار العلوم جامع حقاني مبارك خور ما ناسي دار العلوم جامع حقاني بميدان کے ناسي الله تعالى مناسي ودي الله دي روي محدثين دي دعاء کے شریک دے ناسي الله اجل علماء کرام دي دعاء کے ناسي الله د بخاري شریف ختم شو. الله یو ختم نه دی ټول صحاح او ختمونو نن د ټول اخیری ختم د بخاري په شکل کې وشو. الله سوال سره طالبانو ابتکا لخوالي الله دا بچی نن مو رخصتو پروردگار د بخاري ختم سره دی مو رخصتو. الله ستاسو پیغمبر د سنت پټي په سره سره دی مو رخصتو. رب العالمین یو عظیم علم میدان الله یو عظیم اداره ده. الله پر اخلاص ته اداره جوړ شوې ده. الله حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په ډېر لوی محنت او مشقت او په اخلاص د دې ادارې بنیاد ایښودی دی. رب العالمین موږ ټول په اخلاص تانه سوال کوو، ټول تانه په مینه محبت سوال کوو. الله د دې جامع حقاني د دې ادارې لاج وساته. الله د دې لاج وساته. الله دې دارالعلوم نه ډېره لویه ترقي ورکړه. الله ډېره ترقي وله ورکړه. الله دې څومره دې دا دارالعلوم په دنیا کې ځلولې دې خدایه، یوازې پاکستان نه په ټوله نړۍ کې او دنیا کې دې په علمي نور په شکل کې الله ځلولې دې. خدای مزید تر قیامته پورې دغسې ځلنده کړي، تر قیامته پورې ځلنده کړي. الله د دې انوار او برکات د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوه. الله د دې انوار او برکات د دې سعالق او فقراء او طلباء او مساکین په شکل کې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولې کا. الله د حضرت شیخ استادنا شیخنا المکرم الله د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په قبر انوار نازل کا. الله په قبر انوار نازل کا. الله عظیم محدثو، الله نمونه اسلافو، الله فرشته صورت شخصیتو، الله روح بتا مرګري کړي هم سوال کوو. الله د دغه رواتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دایمه محدثین سره روح مرګري کا. الله د دې اکابر کې څومره علماء کرام وفات شوي دي او څومره لوی اکابران دا تفوق شوي دي او دلته درسونه کړي دي. الله د هغې روحونه الله د ائمه او مجتهدین او د محدثین او ارواحو سره شامل کا. الله موجوده چې څومره محدثین
محدثین دی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خطر بالخصوص محتمم سے دارالعلوم حضرت مولانا انور الحق سے استاد المحدثین اللہ روح صورت نصیب کا اللہ روح صورت نصیب کا اللہ حفاظت نصیب کا اللہ ندی ادارے خاطرہ خدا شفاء کامل عاجل اور نصیب کا اللہ شفاء کامل عاجل اور نصیب کا اللہ یو شیخ نہ خودمون محروم شو ظاہری طور اللہ من خود یو لوی صادر علم دا برکتنا محروم شو اللہ یو دې لوی شخصیت اللہ دا مدرسې د زړه د درد شخصیت اللہ دا دې جماعت د زړه درد ځان سره یوړو اللہ دا دې ادارې د طالبانو د کتاب المغازی او د ترمذی کتاب العلمت درد سره تللی دی اللہ دا لاهوري د تفسیر درد سره د دنیا نه تللی دی اللہ دا شهید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا یو مثال سره د دنیا نه تللی دی اللہ د مظلومیت په من د دنیا نه تللی دی اللہ په جبه د ناموس رسالت د تحفظ بلند آوازونه نعرې وي الله دغه نعرو سره د دنیا نه تللی دی الہ العالمین درنه سوال کوو ربا زمونږ په دې مجلس کې تدریس تا دا دعا نن د هغه وه دا ختم بخاري نن د هغه وه دا په پټکو لاسونه نن د هغه وو دا هغه نیازدین لاسونه دا هغه مبارک لاسونه دا هغه د مینې لاسونه خدای دې ګوډلي دا هغه د کوټې سمونه دا هغه د ممتحني دا هغه د عالم دینیت دا هغه د جامعیت الله موږ دویلو موږ هغه په سترګو د هغې نه محروم یو په الله زموږ دا بچي دا طالبان دا هغه شاګردان خدای د هغه د برکاتو نه محروم الله د هغه د برکاتو نه محروم الله دا جومات هغه چې په کوم زړه کم درد د دې جومات وړی دی خدای عاجلا الله عاجلا د دې مسلمانانو په زړه کې د دغه جومات د تعمیر محبت واچوي خدای دا جومات په خیر تعمیر ته ورسوي او الله کوم کار چې تا د حضرت شیخ شهید رحمت الله علیه راغشتي د دغه مدرسې د دغه جامعې د دغه درس و تدریس د دغه تعلیف و تصنیف الله حضرت شیخ مولانا انور الحق صاحب دامت برکاتهم الله دام رحمت الله علیه وینه الله د ډېرو محدثینو استاد دی وهغه برکات د دوی روانې کړي وهغه برکات د دوی روانې کړي خدای دا د دروس احادیثو مبارکو الله دې د هغې دپاره ساده ډېر عمر دپاره حیات طیبه الله صحیحه الله د دوی نصیب وګرځولی کړي الله څومره شیوخ د دارالعلوم جامع حقانیې دي الله څومره مدرسین دي الله ټولو له په عمرونو کې او په علومو کې الله برکت واچوه الله څومره چې دا طالب علمان دي الله دا صالح دي الله دا فقها دي الله دې په جوماتونو کې ټوکرې خوړلې دي رب العالمین الله دې موږ تا ته سپارو رب العالمین خدای دې په جوړ عبادت الله دې ډېر پرکونه په جوړ عبادت خدای هر یو بچی د تعلیم حقاني په شکل کې قبول خدای هر یو بچی د تعلیم جامع حقاني په شکل کې قبول خدای هر یو بچی جامع حقاني او خدای هر یو بچی جامع حقاني او الله د دې سعادي کو فقراء الله د امت مسلمه خدای په دې ګرداب کې پروت الله رسول الله مبارک فرمایي چې داسې کافران به حملې کوي لکه بردارې باندې چې خلک حملې کوي الله نن هغه شکل کې مسلمان پروت دی خدای دې جلال موږ ولیدا خدای په جوماتونو کې پړل کشمیر مسلمانان په سترګو وینو د یمن وینو د شام وینو الله موږ سکو دي خدای موږ سره په ټوپک دي موږ له خدای په باندې د نسل د نه خدای موږ په ایستې ورکړه خدای الله ته مبارک ثم أوارج رب العالمين ثم ورجات رب العالمين ثم مبتدي بجوت تيم مهزت الكفر لا تيم مهزت لا تيم مهزت ولا يتيم دين تنجر شعاد لو يقرأ رناغان ثابت الله دا امت پارا دا هدایت ذرائع ثابت کا اللہ تیم مدد ہوتا خدا تردی بچوں مدد ہوتا اور دا حقانیت پیغام دا دین پر خلب آنے اللہ دا دنیا گھر تورسنا اللہ امن سر رخصت کا زمان پیغام دا امن دے زمان پیغام دا سکون دے زمان پیغام دا دشت گردے دے
زمون پیغام د ملک ته محبت دی زمون پیغام د ملک ته حفاظت دی زمون پیغام د دغه دنیا د ملت کفریه د هدایت دی زمون پیغام د اهل الضلال د هدایت دی زمون پیغام امت تر د دین رڼا رسول دی خدای پیغام سره خدای ظالمین ظالمین خدای خپل کولو خدای مور پلار مکتا دار لوکتا ناپوه راکړي د دین نو خبر الله نن دا نو حقانی خپل فریضه پوره کړه دا ناپوه بچي دا حدیث عالمان جو خپل راو ستاسو توفیق الله دا نو حقانی خپل ډیوټي پوره کړه دا نو حقانی مو ته الله دې کرام خپل ډیوټي پوره ناپوه نه کوئی جوړ کړو محدا حدیث طالبان دې جوړ کړ الله صحاح وتختم الله دا دارو وسط قل وسط الله انما انا قاسم والله يوفي رسول الله مبارك فرمائے جو استادان بنائے تقسیم خدا عد و استاد تلستے دے بچوں کا خدا علم کامل نافع اقوال الله مفسرین الله محدثین الله ظاهر یو طالب برکات دین نصیب وګرځول کې خدای بیا د سوال کو ددا زو بچي مدرسین حضرات دي الله د ټول پرړو کې برکات ورچي د ټول حفاظت کسب کې ټول برکات ورکې چې څومره دارو ناظمان دي متعلقین دي د نظامت کوي بڑے اخلاص دارو خدمت کوي د ټول خدای په اعمالو کې برکت ورچي خدای د ټول اعمال قبول کې الله دې جامعې کا خپل قبولیت په نظر وکړي خدای دې قبولیت الله رسول کرم پر نظر خدای رحمت پر نظر خدای راغلی جواب ټول د دارون د عقیدت په بنیاد راغلی حضرت شیخ الحدیث وعبد الحق رحمت او حضرت شیخ الحدیث مولانا سلم الحق صاحب رحمت الله علیه او حضرت شیخ الحدیث مولانا انور الحق صاحب دامت برکاته او حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحلیم دین بابا جی صاحب دامت برکاته شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور الله بابا جی دامت برکاته او حضرت مفتی صاحب الله حقانی صاحب دامت برکاته تدیب عقیدت تراغلی دی تدارون دی خور سر پر محبت راغلی دی خدای ټول حاضر جمعو با خدای ټول حاضر جمعو خدای مون باب کن خدای مون گرم بگرم پسپٹی خدای مون خود دنیا کے رب کی گیر خدای مون معاف خدای مون دارت تدیب و حدیث اولا وقت پتو کارنون راہونا معاف خدای دا حاضر جمع ټول ہوتے خدای کچا تو سب پریشانے وہ خوشحالو یا بدلے خدای کے سب بیماران دی روح سے حدون و شفا ورکے اللہ کوئنوں کی بیماران دی شفا ورکے خدای کے سب قرضدارانی قرضون اخلاص کے اللہ کے سب تندست فراخ فرودی نصیب و ورکے اللہ ٹول مردگار وقے حضرت سے بچے مولانا اظہار الحق سے رحمه الله تعالى رحمة واسعة تغيب وفات شوی دی دیر روی بیماری تیرا کرے گا اللہ دا بیماری جنہوں نے فاخرت کی نصیب کے اللہ مغفرت کی نصیب کے اور اللہ دا دی مدرسے بے لفظ خدمت کر دے والا قبول کے اللہ دا حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ ٹول بچی فرض ازدار خدا داری نجی کے زنانہ جی وسائل ورزی کر ویسی اللہ دا ٹول اتفاق نصیب کے دعاو کے انہوں نے ادارے تا خدا دا دی ادارے دا دی ٹولو بچو دا حضرت صاحب دا بچو اتفاق نصیب خدا شکر دے ہوں گے حسن پہ اتفاق وینو او دا امید بستم لرو واللہ دانا مسوال کو اللہ قلوب ستا پرن خدا ان القلوب میں دیکھ خدا دیکھ قلوب تبید بولے ہو شیر و شکر کرنا مینے پیدا کی او اللہ ٹول دمان اور محسن دعوت برکات حکم اچھی کے خدا ہے ٹول دا دا دے گے لاد دیکھتے اللہ دا مشورے مطابق اللہ دا ٹول یوم مشورہ دی مدرسے دا ترقی ورکا خدا ہے اللہ کے شمع بندگان باقی وفات کی مغفرت نصیب کا اور یوم دا مدرسے دا دے یوم نغس جوڑ کڑی دا یوم احاطہ دا مند جوڑ کڑی دا یو شیخ دے خلیفہ سویدی دا اہلی وفات شوی دا دو میں شیخ دے دعوت اللہم اغفر لها ورحمها اللہم اغفر لزوجة الشيخ خليفة سويدي رحمه الله اللهم اغفر لها وارحمها اللهم نقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم اغفر لجميع اموات المسلمين والمؤمنين اللهم اغفر لنا ولهم واكفر
واكرم لنا ولهم واكرمنا واكرمهم. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم رياض روضة من رياض الجنة. إله العالمين خدا يقول لحاسدين ولحسدنا محفوظ وساتي لشريان ولشرنا محفوظ وساتي. إله العالمين دبو غير دبو بدون نفع عبادة القرآن في وساتي. دعاء يا رب العالمين خدایا چې چا د حضرت شیخ شهید رحمت الله علیه سره کوم ظلم کړی دی او کوم زیاتې کړی دی او دا د ظالمانو لاسونه خدایا هلاک او تباه کړي. اللهم مد يديهم بيديك اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نجعلك في نورهم. اللهم انا نجعلك في نورهم. اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من ارادنا بسوء وكيد ومكر اللهم من ارادنا وابناءنا ومشايخنا واموالنا واولادنا بسوء وكيد ومكر اللهم فرد كيدهم وشرهم ومكرهم في نحورهم. اللهم احفظنا منهم. اللهم احفظنا من شر من كيد الكائدين من كيد الكائدين من كيد الكائدين يا رب العالمين يا حفيظ يا رقيب يا ارحم الراحمين. اله العالمين يا سمرة دوستان ودعاء العالمين يوبل مسبندري ارام حضرت شيخ دعاء العالمين حاجي حياجان مرحوم دعاء وتوكل جل مغفرت تسدكي دا دوم دير نينتي مرګر والله دې وبخي وارثان د صبر ورکی او حاجی فقیر حسین سے بیمار دے توکل الله ول شفا ورکی. ہمایوں سے بیمار دے اللہ دې شفا ورکی. یا الله احمد ضیاء سے بیماران دے اللہ دې شفا ورکی. رب العالمین اے اللہ چاچے دې مدرسے خدمت کرے دے حضرت شیخ خدمت کرے دے مقدس طالبانو حضرت شیخ میں موٹر کے اڑا دل میں خدمت کرے دے حضرت شیخ شہید خدمت کرے دے حضرت مولانا شیخ خدمت کرے دے خدا کے نظر مقاصد و حاجت کو رکھے بڑے دے وہ باندھے اور کم جلدی دے سے حدون اور کے اللہ دے دارون پر کے سب محبت لری سب مینا لری چا مدرسے سے تعاون کرے دے کمالی دے کمدنی دے قدر دے کرر دے ہر وقت دے اين ما كانوا وحيث ما كانوا ارسل الي خدا يديد الدنيا وداخل بركات نصيب کے الدنيا وداخل خوشحالی نصیب کے در مقاصد پورا کے حاجات شرعیہ پورا کے لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لقريب من إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا مولانا حامد الحق سے دعاؤں کے لوی بار دے پسر بات دے پروتے لوی بار اللہ دے استقامت ورکی اور قرآن میں دے بار دے دور توفیق ورکی. اللہ صبر دعاګانې مونږ کړې دي ترمذی ابو داود نه بس خدایا دې حاضر مجبور پر ټول قبول کړي ټول قبول کړي او دا ور الله بار بار راوستل کېږي باندې دعا کے اجازت سے جو معذور دے دعا کے اللہ روح صحت ورکی اللہ دی جبر کو کہ اللہ کی شفا ورکی صبر مریضان دے اللہ مسح شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمین. دعا کے بالخصوص افغانستان اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئی دعا کے طالبانوں اور امریکہ الہ العالمین تک مذاکرات کامیاب تھی خدا دا مذاکرات کامیاب تھی اللہ دا مذاکرات افغانستان فخور اسلامی حکومت دا قیام سبب اگر دے اللہ دا افغانستان خور بندے دا قرآن و سنت دا قیام سبب اگر دے اللہ سوالو کے اللہ دا افغانستان خورا دیر زیاد دوین انا احکلا اللہ باقی دا مسلمان دوین محفوظ کے اللہ دا مذاکرات اللہ کامیاب کے اور اللہ دا طالبانوں اور امریکی چکے مذاکراتوں کے پاکستان کم کردار ادا کی اللہ زمون دا ملک پاکستان حفاظتوں کے دو کہ دا ملک اللہ حفاظتوں کی اور چکم سترگی خلی کری دے ملک تا اور ملک سترگی خلی دے خدا احفل قحب سر حلاق مرتبہ کی زمون دا ملک خدا حفاظتوں کے دران راضی شے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ
अमीर सुल्तान अहमद बिन शहाब हमजा रऊफ बिन अब्दुल रऊफ मोहम्मद इदरीस बिन अहमद मोहम्मद आरिफ हाजी मोहम्मद ताहिर सईदुर रहमान बिन हाजी नियाज मोहम्मद सुहेल बिन मोहम्मद कबीर मोहम्मद सारा कासिम बिन हबीब हसन फारूकी मोहम्मद हमजा बिन जोहर अली कलीमुल्लाह बिन हसनी अब्दुल्लाह मोहम्मद रशाद बिन फजल रबी इकरामुल्लाह बिन जन्नतीन शाकिरुल्लाह बिन मोहम्मद खालिद मोहम्मद वसीम बिन शेख मोहम्मद ताहिर फजलुल्लाह बिन फजल फिदा मोहम्मद शाहिद हुसैन बिन मुजफ्फर अजीजुल्लाह बिन बाज़र मोहम्मद अबूबकर बिन मुहताज अली अब्दुल हक बिन मौलाना जफर मोहम्मद खानी इमादुद्दीन बिन नूरुल्लाह मौलाना इशफाक अहमद बिन मुमताज खान मौलाना बरकतुल्लाह बिन मोहम्मद आनी मौलाना बेहरान सैयद बिन अफूल सैयद मौलाना हिमायतुल्लाह बिन मौलाना हाफिज शौकत अली मौलाना ज़काउर रहमान बिन सैफुर रहमान मौलाना ज़ीशान खान बिन अताउल्लाह खान मौलाना सैफुर रहमान बिन हाजी नूर मौलाना इशामुल्लाह बिन हया खान ज़मानज़ाना मौलाना गाजी मोहम्मद नाइम बिन काजी असलम मौलाना मोहम्मद सज्जाद बिन बशीर खान मौलाना नादिर बादशाह बिन मुस्तफा हुसैन बिन मोहम्मद मौलाना इकराम लोगों ने जिसने बाबत का वाकई और हदीस शरीफ को जरा इकराम रहमान बिन अब्दुल रशीद अयूब खान बिन ज़ेबान खान अनीसुर रहमान बिन मीर रहमान असद अली बिन मुजफ्फर खान अनवारुल्लाह बिन बादशाह नवाब इकरामुल्लाह बिन मोहम्मद अमीन असदुल्लाह बिन दोस्त मोहम्मद हफीजुल्लाह बिन हम्दुल्लाह इकरामुल्लाह बिन आरिफुल्लाह इमदादुल्लाह बिन सिराजुद्दीन मोहम्मद शुआइब बिन मोहम्मद सलाम अबू बकर बिन गालिब खान अहमदुर रहमान बिन इब्राहिम सलमान बिन वजीर कमाल सद्दाम हुसैन बिन रहीम शाह बशीर अहमद बिन रहीम खान अब्दुल आसिफ बिन अब्दुल शकूर हुसैन अहमद बिन नुसरत खान हजरत अली बिन बख्तरवान हफीजुल्लाह बिन फरीदुल्लाह हबीब खान बिन सैद नबी हसन जान बिन फजल अहमद आमिर बिन शेबान नूराई हजरान गुल बिन सुल्तान गुल दौलत मीर बिन सआदत खान राजनाइन बिन मोहम्मद अमीन रब नवाज बिन मियादुल रिजवानुल्लाह बिन ihsanuddin रेहान अली शाह दाऊद शाह रशीद अहमद बिन फजल अजीम खालिद नूर बिन खैदर हुसैन रज़ाउल्लाह बिन हुसैन रहमान वसीफुल्लाह बिन निसार शाह सैयद अली शाह बिन रहमान अली बादशाह सैयद अमीन शाह बिन लाल बादशाह सैयदुल्लाह बिन काज़मान शाकिरुल्लाह खान बिन असलम खान सिवातुल्लाह बिन हम्दुल्लाह जान शकीर अहमद बिन फजल अली शाहिद हुसैन बिन मुमताज हुसैन शहाबुद्दीन बिन अली खान मोहम्मद इदरीस बिन दिलारस खान तारिक अहमद बिन नसीर बादशाह शाकिर खान बिन मोहम्मद ज़फ़र हयात बिन
بن شاه حضرت محمود بلال محمد بن عبد الحميد بلال بن عبد توفيق احمد بن يوسف جمال علي بن احسان جواد علي شاه بن سلاوان شاه داوود شاه بن قمر زاده وكيل الله بن شوقيان رفيق الله بن سخاوت شاه احمد شيخ بن عالم شيخ زين احمد بن مبشر زبير حبيب بن يعقوب خان سلمان محمد بن طريق محمد سيف الله خان بن عجب سليم الله بن خان محمد سيف الله بن محمد ايوب شفيق احمد بن كريم خان شمس الرحمن صدام حسين بن سرفراز خان صفدر محمود بن خان ولي سفيان خان كل استاذان مسر يجوب البدا شكو كلار راجو كلار ايه مولوي صاحب تسکه و یار تاسو لږ مولوي صاحب خو زور وکړئ داسې خوا نیمه ګنټه لګي نیمه ګنټه بس لاندې شمال نیمه ګنټه لګي نیمه ګنټه بس محمد غلام عمران الله بن بهادر خان عبد الله بن سيف الرحمن عبد الله بن باشا وزير عبد الوهاب بن غلام خان عابد الله بن محمد الياس فرحان علي بن سليم دار فواد الله بن نور علي خان فاروق شاه بن محمد فاروق احمد بن محمد عامر بن فضل محمد عامر محسن احمد بن ممتاز احمد محمد هارون بن نياز محمد يونس بن حسن بلال مجاهد علي بن زرشيد محمد علي بن مولانا سليم احمد محمد رياض بن يوسف خان محمد طاهر بن عباس خان محمود الرحمن بن شفيق الرحمن محمد علي بن هدايه الله محمد اسماعيل بن محمد شفيق محمد نعمان بن فضل عظيم محمد سلمان بن انور خان ناظم حسين بن جمل نثار الله بن ابراهيم الله نظام الله بن سعد الله خان نعمان خان بن فيض عالم ابراهيم شاه بن محمد شاه إيراد خان بن فريد الله عبد الحليم بن زبزني عباس خان بن محمد عبد الاسلام حضرت سعيد بن مشرف خان حكيم الله بن هادي عامري نور محمد بن عرب خان عطار خان بن عدالة خان محمد الله بن وحيد الله انسان الحق بن مرتضى محمد جواد بن داود خان ابو شاه بن احسان الله بلال خان بن تاج محمد محمد شفيق بن عبد العزيز حميد گل بن حفصہ گل سليمان بن رشيد احمد رياض الدين بن راج الدين سراج احمد بن محمد سعيد عبد الحسين بن معراج گل اعتبار خان بن طلارس خان انعام الله بن تاج الله امين الله بن محيب گل امين خان بن گلزادہ ارشاد احمد بن سردار احمد خان انعام الله بن اول مين اسماعيل بن سورت شاه امان الله بن حاجی سید گل امان الله بن رحمان الله انعام الله بن امان الله اسماعيل شاه انعام الله بن حسن رحمان
يا لك هذا السيد مدوي كله يا بندقانو حافظ قدرة الله بن عبد المنان حسين شاه بن محمد شاه حافظ عبيد الله بن سليمان خان حبيب الله بن نسيم خان حبيب الرحمن بن شيرين خان داوود أنور بن لال جلال سعد علي بن كفولة سمير الله بن عبد السلام أبرار الله بن فقير زاده رحمن الله بن مجيب الرحمن رياض محمد بن صبي محمد رضوان الله بن محمد عيسى سهيل أحمد بن حسين خان زعفران بن نذير حسين زهير خان بن محمد سليم بشير الله بن رسول الله زهير محمد بن شريف خان سمير الله بن سمير خان زهير محمد بن عبد السلام زهير محمد بن عبد الله شاه سيد ونيشا سجاد احمد بن مختار سيد حياه بن مدين سهيل احمد بن منور شاه سمير محمد بن مديار خان سيد الرحمن بن عبد العزيز سيد الله بن عبد الصمد أنا مرة دي بدنا يوم رواني كلك شاطر بس هذا يوم كسرادي تيجي سرادي رواني Polisi para polisi بن سعد الدلال شوكة علي بن جمال شبيب أحمد بن حسين فيصل بن مطيع علي شيخ علي بن سيد محمود شفيع الله بن نور محمد سهيل الله بن عطاء الله زياء الدين بن علي زياء الإسلام بن محمد زياء الإسلام بن نياس محمد سيد محمد بن محمد علي حسين بن ملك خان زهير الله بن شاكر الله عمر حياة بن الوحيد عبد الغني بن رحمة بن عبد الله شاه بن شامي خان عبد القادر بن عبد الجلال عبد الجبار بن كثير عبد الرشيد بن عبد الرحيم اسد الله بن عبد الله عبد الله بن محمد اسحاق عبد اللطيف بن محمد ايوب عبد الحسين بن عبد الحسين عبد الحميد بن طارق عبد الصمد بن محمد علي عبد الرحمن بن عبد السليم عمر فاروق بن نوران خان اسد الله خان بن عناية الله خان عاصم حسين بن طارق حسين عطاء الله بن اقبال احمد عبد الوهاب بن عبد الرحمن عجيب الله بن عبد الصمد عبد الكريم بن امير شاه عبد القدير بن طارق محمد شعيب الرحمن بن محمد رشيد شيخ محمد بن خالد عبد الله بن جهان شاه عبيد الله بن امان خان عبد الواسع بن محمد عبد الرحمن بن ولي محمد عرفان الله بن شيخ زمان عزيز الحق بن راوان خان عرفان خان بن سلطان محمد سلطان محمد بن هادي ادم خان عبد الاحد بن ملوك شاه عبيد الله بن عبد الوفاء عبد الحميد بن زين عالم عبد
Gracias.
साहब दस कोई
محمد علي مفتاح الدين احمد جلال الدين سردار محمد رانا خان محمد غزير خلقان محمد ابراهيم محمد محمد زاهد احمد شاه مسلم شاه مشير محمد نويس محمد علي محمد سعادت شیران مکی الحق شیخ سید نور عطا محمد محمد عاطف مندیل محمد اقبال حبیب خان محمد وقاص يا قسم قطار كده كم قطار من كده يا قسم كده كم قطار يا قسم يقول يا مسداد تبيض جو الاسلام والنار ما ببان وجه مطيع الرحمن محمد بن محمد طاهر بختي اجاب محمد الرحمن ولد محمد دقيق حافظ محمد سهيل محمد سلم معراج الدين حاجي علي محمد نسيم امير اكبر محمد صابر محمد اسحاق محمد الياس وطن خان محمد حسين ولي محمد حنان مصباح الله شاه حسن محمد علي حاجي عبد الخالق مطيع الدين بغلي محمد غلام شاه نسيب الله شيخان محمد بلال امين الله محمد عثمان اسلام خان محمد زبير رحمان شاه محمد زبير حاجي اكبر محمد ياسر حاجي مستمر نسير احمد شمس الرحمن نعيم الله سيد الرحمن نور الله محمد امين الله نثار احمد نذير محمد ناصر خان رشد الله وقال لي قولي وفي عثمان لي توكل نذر محمد نور محمد نعيم الله وزمون عملوا في الخطوة دي كما في الخطوة لا كسب بشرط تدريس الاستقراري هنا تأخذ إلا تسكر وهذا هو الشرط تأخذ أمسلاك حرام وهذا هو الدفاع حتى تأخذ إلا تسكر شرط تسكر نعيم الله وولي نساء خان مرداد نور الحق حاجي عبد الودود نجر ولي قرآن نور نبي قرآن حبيب نسيب الله يا مدينة لنفسك إذا تدرك وانتفرك نور محمد حاجي بايو نبي المدار بن زمان خان نور نبي محمد سليم عزيز الرحمن حكيم خان ناصر خان عمر بادشاہ نعیم اللہ خان خان بادشاہ نجات علی امان اللہ خان نور زادہ ساقب زادہ نصیر الرحمن عبد الرحمن نعیم اللہ خان خان ناصر خان مدد خان نور اسلام محمد اسلام گلزار احمد دائم حق وسیم داس نعمت صفی وحید اللہ احمد خان نظام الدین ولی خان نصیر احمد دل محمد نقیب اللہ محمد سور نور الاسلام زلما خان سلیم اللہ محمد صادق نور اللہ نعیم خان رستم خان نجیب الرحمن محمد عزیز خان وسیل احمد زین اللہ واسف خان بادشاہ اسلام واحد اکبر علی اکبر رحمان حافظ وجید رئیس خان وحید اللہ اسماعیل خان وحید اللہ محمد حاجی اختر محمد ہدایت اللہ حضرت ہدایت اللہ عبد المطلب بابر کم کر بابر بابر صاحب ڈانگ والا بابر هارون خان امانت گل هارون رشید شہباز خان ہدایت اللہ محمد علی خان یونس اکبر ولی خواجہ
محمد ندا خان یاسر رضا خان یاسر علی تزید مدن شاکر اللہ محمد سید منور سید نور اللہ خدیر احمد علی عبد القیوم عبد الواسع